بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم على سفر او کوئی تاسو سفر ولم تجدوا کاتبا او نموند کوئی لیکون کے فرحان مقبوضه سکانی دی قبض کړی شوی. کنتم کی خطاب چاہتے دے وی دا دے متداینین دا دے کہ مخکنا مفہوم دے ایوہ المتداینون علا سفر واضح کئی چیز علا سفر حال لے مسافرین نا مسافرین ذکر چیز واضح کئی چیز علا سفر حال لے سفر یعنی حال کون ستاس کچھ مسافر ولم تجدوا کاتبا فرحان بالقرات خی فروحنون هم مکی قرات تو دا گوامر واضح کئی چی دا فرحانون دا خبر دے دا پار دا مبتدا محصوف او جملہ بیا دا ان شرطیہ دا پارا چسا فالذی یستوثق به روحن مضبوطیا پس اغا کدا سے حالی نو بیا اغا شے چھ مضبوطیا سر دریش پیسر دین روحن دی روحن کلاہما جمع رحن دوارا روحن دے او کرہان دے جمع رحن گورا کا سقف و سقوف سقف وزن رهن وزن یو دی سقوف جمع رازی کتونا و بغلین و بغان و رهنم بغل یو وزن دی بغال جمع خوص در رهن لفظ وضاحت کے اصل چی دا پاسل کی مصدرو رهن فی الاصلی مصدرو سمی به دا بیار دی مخصوص اقد دا پار نم گرزولی شوید سمی به دا پزیر مصدر نم علم گرزولی شوید نانم اسم گرزولی شوید مخصوص اقد دا پار چکل دی مخصوص اقد دا پار مخصوص شی دا پار گرو دا پار نم گرزولی شو بیا اللہ رحم وارا شوا تو مکسر تکسیر الاسماء بیا جمع مکسر راوڑے شوا پشانتا دا جمع مکسر راوڑم الاسماء اسماء و مصادرو کی جمع مکسر نہ رہی خدا چونکہ بیا نم گرزولی شو نو جمع مکسر راوڑا شو ریحان جمع مکسر روحنم ولما کان السفر دوس دا تقیدی ولی کڑے سفر باندی انو گانا بھئی کاتب نو دا دی دا مطلب نہ دے چھ پا حالت سفر کی لکل بنائی درست نہ دی ہے کہ پکار دی جائز دی عام طور پر سفر کی کاتب مندرے کی ذکر تخصیص ہو ولما کان السفر مظنة لإعواز الكتب والإشهاد دا موقعید دا نمی داویدلو لکلو اعواز فقدان دا لکلو اشهاد کوہانو قائم ہو امر على سبیل الارشاد الى حفظ المال امر اکرش سبیل الارشاد سرا ہدایات و رکرش حفاظت تمال بدی طریقہ ارشاد سبیل الارشاد حفاظت مال تا اغش معمور شاکس تا من امر معمور منغسو کان على سفر بأن يقيم التوثق بالارتهان مقام التوثق بالكتب والإشهاد کہ قائم کی مضبوطی دا دین ارتحان گانا غستلو سر دا مدیون او پزے دا مضبوطی دا لکلو دا اشهاد لیکن خور نشتا دلتا دا مقام نہ دے قدم سر دا مقام دے کتابوں کی زمین سے لکلے غلط پسی لکلے فتح مقام فتح سر وقات لا ان دا مطلب نہ دے چی سفر شرط تر جائز والی دے ارتحان دا پار چی سفر نہیں رہن مجائز نہیں دا خبر نہیں وقوله مقبوضة دا صفت چراغلے دا پار دا ریحان
محبوظتون دلالت کوي په اشتراط د قبض چې په رهن کې قبض شرط دی که قبض پکې لا نه راغلی نو رهن به تام دی او احکام د رهن به نه لا کما زعم مالک مالک ان الرهن يصح يعني يتم بالإجابة والقبول بدون القبض فإن من بعضكم بعضا وليؤدي الذي اؤتمن امانته پس کو اعتماد کو بعض تاسو په بعض فإن امن بعض الدائنین بعض المدیونین بعض کوم اول کی دائنین مراد دی بعض ثانی کی مدیونان مراد یعنی مدیون اعتماد کو دائن بیا حسن ظنی بھی خګمان پیو مضبوطی تیوانه سره په کتابت سره په شهود سره پر حال سره یو تیوانه نو ادا دي کی هغه کس چې امین اعتماد پکړې شوی دی امانت خپل کیسه مراد دی دینه هو یعنی بتا اعتماد کو رهنه د نمونه غسته اوس دین په وخت ادا وقت منا ودا افت الى افتعال د امن نو دا تاپ کی باب نو حواله ده افتعال والا ده او اصل ماده ده امن وهو مقصود دی کې څه دی حت ترغیب ورکول دي تیزی ورکول دي مدین مدیون یو شی مدین ته په دې خبره چې دی واقع شي په مطابق د ګمان د داین او د امن د هغه دنه دا ګمان په د باندې خو هغه دنه په امن کې په خپل ګمان کې نو د هغه ګمان مطابق واقع شي امنه منهم اعتمانه له او اعتماد کول داغه پدو او چې ادا کی د حق او داین ته حق چې اعتماد هواله چې هغه په اعتماد پاکي کړي نو رهنم دیوانه واست وسمي الدين امانه ومضمون دین ته امانت ویلې حلدار د مضمون واجب په ذمه وې دا دی وجنه الاعتمانه علی به ترک ارتحان منه ځکه چې اعتماد وکړو پدې د داین اعتماد پر خودلو ارتحان یعنی پدې کې دا مدیون امین ورځاو اعتماد په وکړو دی وجنه رهن غطا د دین ته امانت وي نور دا مضمون وليتق الله ربه في انکار حقه یریږي د الله نه چې رب دی څه مطلب انکار د حق دغه نه کوي ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه او مو پټوي شهادت او چا چې پټ کو دی لرا پس دا سړی ګناهګار دی اړدا خطاب چاته لا تكتمو دا خطاب دی شهود تا کنتم على سفر او تداینین تا او دا شهود تا گواهانو تا یعنی عمل کې گواش وي اوس بیا ضرورت راغی او د گواهی ورکولو ته نور کې پټک ارتفع قلبه بآتم دا قلبه دا مرفوع ده آتمون اسم فاعل سره هغه سره دا مرفوع هغه شي او نو قلبه فاعل له آتمون د بار كأنه قيل فإن يعني معنى دا فعل ورکی آتمون كأنه قيل فإنه ياتم قلبه او بالابتداء یا قلبه دا مرفوع ده بنام الابتدائیت او آتمون خبر مقدم ده قلبه مبتدا مؤخر شو او آتمون خبر مقدم شو او دا ټول بیا د ان لپاره خبر شو والجملة خبر ان وانما اسند الى القلب والمسند شو دا گناہ قلب تا وړې ګناهګار دي دا ولی حل دا دی والجملة هي الآتمه پورا دا انسان ګناهګار دی پورا نفس انسانی ګناهګار دی واضح قلبنا وإذا إسناد قلب ذكر لأن الشهادة أن يدبرها في القلب لأن كتمان الشهادة كتمان الشهادة دا جبل کے پټو ساتي وصل کړي د کتمان محل قلب دی وجه اور برب انسان ګناهګار شوی دی او اظهارونه کی دا ولا تکلم بها اظهارونه کی فلما كان إثما مقترفا مكتسبا بالقلب أسند إليه کله چې د کتمان ګناه کسب کړی شوی په قلب مباشر قلب مقترفا مکتسبا جو مطلب نو مسند شو قلب ته ځکه اسناد د فعل هغه اندام ته چې کوم اندام سره ګناه کېدلی شي دا ابلغي تاثیر زیات لکه ته وایې
هذا مما ابصرته عینی ومما سمعته اذنی ومما عرفه قلبی دا هغه شی دی چې سترګو مې لیدلی دی او غوږونو مې اورېدلی دی او وړه مې پېژندلی. نو ګوره هر یو ته نسبت وکړی شو ځان نه نو هر یو ته خپل فعل منسوب شو دی که مبالغه زیاتوي ابلغ. نور خو چې سترګو ولي ټول انسان ولیده او غوږونو واورېدل پوره انسان واورېد. داس بله وجه دا ده د نسبت اسناد قلب ته دلته ولأن القلب رئیس الاعضاء دا ټول بدن د اعضاو رئیس ته مشر او دا هغه ټوکړه د غوښې ده چې دا دروست شي باقي بدن هم دروست شي، دا فاسد شي باقي بدن هم فاسد شي. کله دا ټول دا مشر دی د مشري بیان کړه ریاست بیان کړه چې کله داسې حیثیت تیر قلب فکأنه قیل نو گویا کې دلته مطلب دا شو ویلی شو فقد تمکن الاثم فی اصل نفسه. اسناد قلب ته مطلب دا و چې دې سړي دا ګناه نفس یخ تر سے یخ د نفس دی ویخ بنیاد د نفس دی قلب د بنیاد د نفس رسېدلی وملک اشرف مکان منه او ما قابض ګرځېدلی دا ګناه په اشرف مکان کې ردنه انسان کې اشرف مکان د قلب. او بل وجه دې اسناد قلب ته دا ده ولأن افعال القلوب اعظم من افعال سائر الجوارح. افعال القلوب دا غټي د افعال باقي اندامونه او ګوري نه چې اصل د حسنات او سیئات ایمان او کفر دی. اصل د حسنات ایمان دی او اصل د سیئات کفر دی. دا افعال قلوب کې دي. افعال قلوب د اعظمي نسبت سره باقي افعال او اندامونو د افعال نو چې کله وګرځول شي کتمان شهادت د اطعام د قلوبونه فقط شهد له بانه من معادن الذنوب. شهادت کړی شو د لپاره په دې چې دا غټو ګناهونو کې دي د له یعنې د کتمان دپاره. ابن عباس رضی الله تعالی عنهما عباس ته منقول دي اکبر الکبائر یو اشراک بالله ته یو شرط یو کتمان شهادت نو دا اکبر الکبائر کا شول. والله بما تعملون من کتمان الشهادة و اظهارها. تعملون کی بالخصوص دا مراد علیم اخفال شاء علیم دس شیء الله باندې پټ نه